پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره النورانی 12 کاله عمر دے مور له جیلان روان کړو بغداد ته علم دین دے پارا او په دې پرداګه کې یو جیب ورته جوړ کړی او 300 اشرفی ورکې خوې وای بچیا دروازې پورې وسره راغه علم حاصلوا خو چرته هم چتا باندې څه قسم معامله راځي زما خوږه بچیا دروغ بنوای اے زما بچیا دروغ بنوای وای صحیح ده موره روان شو قافله روانه ده قافله غلو لوټ کړله چې لوټ یې کړله 10 کسان دي د قافلې 10 کسان دي یو کس د خواته راغی وای ځوانه څه شته سره وای هاو وای څه شی دي وای دا 300 اشرفی دي ما سره اغه لاړو د غلو سردار ته وای صاحب یو عجیبه غونډه سړی مې عجیبه غونډه الک مې وکتلو پیسې راوړي دي لمونږ نه خلک شیزونه پټي او دای مونږ ته خای وای راوي غواړه قربان اسم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه راو غختلو وای بچیا غلو نه خلک خپل مال پټي غلو نه خلک خپل مال پټي سوجه د چې ته مونږ ته دروغ نه وای او ته مونږ نه مال نه پټوي وای دا دی له جاته زه چې له کور نه راوتم ما مور ما پسې روته دروازې ته ما ته وی چې بچا زه په مخه دی ښه الله په امان الله په حفاظت کې خو بچا دروغ به چېرته نه وایې وی ما خپلې مور سره جبه کړې ده زه د خپلې جبې نه نشم خوځېدی زه دروغ نشم ویلی الله اکبر ما عزتمندو هغه داسې الفاظ و هغه داسې تاثیر و هغه داسې عمل و هغه داسې کردار و چې 12 کاله عمر دی خو چې له خولې نه دا الفاظ ووتل د غلو سردار سترګو کې اوښ کې راغې وایي ته په دومره عمر کې خپلې مور ته دوکه نشې ورکولی زه دومره لوی سړی خپل رب ته دوکې ولې ورکوم لګی یم چې زه په خپل رب یقین نه لرم چې هغه ذات په ما له روزي راکوي هغه ذات زما رازق دی هغه زما خالق دی هغه به ما ساتي څومره افسوس خبر دی په ما باندې په دقه وخت باندې 10 واړه غلو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس باندې په 12 کاله عمر کې توبه وباسله او بیا داسې توبه وه چې نه چې راشه استاد جي په لاس ته توبه وکړه او بیا لاړې بهر کوې چې څه کوې داسې توبه یې وباسله ما عزتمندو سیر الاسرار لیکلی دي چې هغه 10 واړه چې څنګه خپلې زمانه کې په غلا کې مشهور و دقسې په خپلې زمانه کې د الله په ولایت کې الله په دوستۍ کې مشهور وګرځېده